السلام علیکم. وعلیکم السلام. آقا جان جوړ په خیر. څنګه شي؟ بخیر بخیر الحمدلله. ماشاءالله ماشاءالله چې استعمالي بس په ورځ ماشاءالله شسته کیږي. یار آقا جان الحمدلله دا خدای الله تعالی ډیر فضل او کرم دی. دا نیو لایف یو نوې پروډکټ چې دی هغه ما جوړ کړی دی د طب په دنیا کې ډیر بهترین یو کرشماتي تحفه یو قدرتي تحفه او ډیر اهم غذا ده چې د بدن پروتین کیلشیم فولاد چې کوم دی هغه پروکې پوتاشیم چې دی هغه پرکې او بیا دا دی د هر کور ضرورت دی. هر کور کې استعمالېدلی شي د زنانو لپاره د نارینهو لپاره د ماشومانو لپاره د ټولو لپاره ډیره بهترینه غذا ده او دا چې کوم دی د کپسولو په شکل کې ستا د پاوډر په شکل کې چې دی او بیا چې کوم غذا دا د شاتو سره هم استعمالېږي د اوبو سره هم استعمالېږي د شیدو سره هم استعمالېږي چې غذا مې دا یې خامخا به بیا په ښه رنګ کېږي. نو دا عطر دې ولې بوی نه کېده؟ دا یو شی بوی نه کړي. آقا جان دا عطر نه دی، دا روغن بلسان دی. روغن بلسان د سعودي څخه د بدر په سعودي کې د بدر د علاقې څخه دا ما راوړي دي. تقریبا یو 4-5 میاشتې دمخه دا ما راوړل. روغن بلسان چې کوم دی هغه ډېر قیمتي تیل دی. دغه عطر نه دی ته ولګوي. دا عطر نه دی، دا تیل دی. دا تیل دی، دا د مردانه طاقت لپاره ډېر کار کوي. دا د ماده تولید نظام چې کوم د مني نظام ورته وایي د هغه دپاره ډېر بهترین دي. د بیا اولادي دپاره ډېر بهترین دي. د جوړو د دردو دپاره ډېر بهترین دي. د هډو د کیلشیم دپاره ډېر بهترین دي. په شیدو کې استعمالېږي سار او بیا د هغه رقم په زیتون تیل کې ګډېږي، مالش پکېږي. دا ډېر قیمتي تیل دی. دا ما د بدر د علاقې څخه په خپل لاس باندې راوړي دي. بیا دا صفا روغن بلسان دي، فرش روغن بلسان دي. صرف دا دی دا موږ په دې ښایسته شیشه کې چې دی هغه اچولي دي مختلفو شیشو کې او دا بیا په شاتو کې هم استعمالېږي. شات خو نو بهترینه غذا ده چې ډېرې خاص غذاوې چې دي هغه په دې کې استعمالېږي. دا هم دغه دي، دا هم دغه دي. دا بله کوالټي ده، دا بله کوالټي ده. او بیا د دې چې کوم دی خپل یو قیمتي پوډر دی. په پوډر خپل پوډر ستا د روغن بلسان خپل یو پوډر دی هغه هم ستا هغه په شیدو کې استعمالېږي مختلف امراض دپاره او خاص کر بیا دا د عمر رسیده زنانو نارینهو دپاره ډېر ښه دی. دا د بندو دردونه د جوړو دردونه د ملا دردونه او دا چې خالي په لږ تیلو کې ګډ کې ملا په مالش کې یا پښې په مالش کې په هغه ساعت کې دردونو تکلیف چې دی هغه ختموي. ماشاءالله دا خو ډېر ښایسته شیان راوړي دي. دا زموږ د پښتنو، دا زموږ د علاقې، دا زموږ د مسلمانانو د ګردو دپاره ډېر ښایستې تحفې راوړي دي. دا موږ ستا ډېره شکریه ادا کوو. باید چې دا خلک راشي د دې دا شیان چې د چا کومه ناروغي هغه راشي د دې هغه خپلې ناروغۍ علاج د دې ماشاءالله وکړي. بالکل دا خاص غذا چې دا هغه ډېره فایده کوي د انسان او بدن ته. لکه نیو لایف معنا نوی ژوند. دا یو نوی ژوند دی د انسان دپاره. انسان چې نیو لایف استعمال کړي دا داسې یو خاص پروډکټ دی، یو کرشماتي تحفه، یو قدرتي تحفه. دا یو داسې بهترینه قدرتي غذا ده چې انسان دا استعمال کړي د انسان د 300 څخه زیات بیماریانو ته دا فایده کوي. او بیا چې دا انسان استعمال کړي انسان داسې سټرونګ وي، فرش وي، تر و تازه وي. لکه انسان چې باډي بلډینګ کوي او بیا دلته دا استعمالوي د هغه دپاره ډېره فایده کوي. دا ډېر خاص غذا ده او دا بیا موږ د پوډر په شکل کې جوړو په مختلفو خاص مختلفو غذاو کې چې دی دا موږ جوړو. او بل چې کوم چا دا استعمال کړی ده هغه ډېر زیات د دې څخه مطمئن هم دي او ډېر خوشحاله هم دي. او دا د هر کور ضرورت دی. دا پکار دی چې په هر کور کې پراته وي. ماشاءالله ماشاءالله. الله دې تا ته جزای خیر درکړي د دا شیانو چې تا موږ ته دومره سهولتونه په هره علاقه کې په ځای کې بیا تا یو برانچ جوړ کړی دی. دا دې بیا بل ډېر ښه کار کړی. خلک یې د کرایې به چاپ کړي. ماره د کور در په درې شي، ګرومونه شي، پریشانۍ شي، ای ګرانۍ دي، ای دغه دي په شل سړی نه سره څه دی ګل ښه کار نو دا کړي چا ځای ته برانچ جوړ کړي. او د دا شي څخه خلک ډېر مطمئن د عوامو د سهولت لپاره ځکه یو څوک ما د یا د میزي څخه یا د پشین څخه یا د چمن څخه راځي کوټې له مګر ما د دې د سهولت لپاره هلته یو ښه خلاص کړی دي. هفته کې مې یو ورځ ورکړې دا د دې دپاره ډېر غټ سهولت دی. لکه څنګه چې ستا مخ ته مریضان د لرې ځایو څخه راځي الله تعالی شفا ورکړي. د الله تعالی فضل وکړي. الله دې شفا ورکړي. الله تعالی جزای خیر.